مالا چا پیغور راکه وی وظیفو والا یې کنه وظیفو والا یې کنه ما دا پیغور په زړه وخوړ موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایم زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شویم زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډر پراټا نه ده خوړلې زه په وظیفو مولا شویم پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړي ما حدیث زده کړي ما فقه زده کړي ما غیرت زده کړي ما دلیل زده کړي ما بهادري زده کړي ها او که په دې لږ وخت کې مې دله ډېر کسان ډیته کړي دي زه په وظیفو ملا یم زه په ټوکړو ملا شویم تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی ما هغه وخت هم چاته خیرونه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي او ما په خپله چاته جواب هم نه دي کړی ما ته چا مړي لامبه وه ما یې زه دله ژوندیم لامبم خو ته راشه توجه توجه ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده زه په ټوکړو ملا شوی یم زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم ما دروازه ټکورې ده ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ زه قرآن زده کوم ما له وظیفه راوړئ زه حدیث زده کوم په مدرسه کې ما له وظیفه راوړئ زه د الله کلام زده کوم زه د پیغمبر سنت زده کوم زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم تاسو خدای وبخه زه وظیفه غواړم ما له وظیفه راکړئ چا ټوکړه راکړه چا ساړه راکړه چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه زما ټولې مدرسې په ټوکړو چړېږي مولیان په ټوکړو تیار شو حافظان په وظیفو تیار شو کائنات کې وګوره دا ټول علما موږ وظیفو والی وایه موږ څه والی وایه څه والی موږ ټوکړو والی موږ فخر کوو موږ ټوکړو والی یو موږ وظیفو والی لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلېږي مدرسې په چاندو چلېږي لیکن پاور طاقت وګوره آغا د وظیفو مدرسو ملا عمر پیدا کر امریکې په لړزان کې ته حافظ صاحب لس کسان جهنمیان جنت ته بوځي بیا په دې معاشره کې حافظ صاحب ته سپک ولې ګورې قاري صاحب ته سپک ولې ګورې د مولانا صاحب ته په دې معاشره کې سپک ولې ګورې د قرآن عالم ته سپک ولې ګورې د قرآن مجاهد ته سپک ولې ګورې د طالب ته سپک ولې ګورې توجه د قرآن دایي ته سپک ولې ګورې ظالمه ته وایي لس کسان جهنمیان به د جنت ته بوځي توجه حاجي صاحب ته چې خبرې کوې ستا کلام دی به الفاظ دیگر ډاکټر چې خبرې کوي ډاکټري بیانوي ساینسدان چې خبرې کوي ساینس بیانوي سیاستدان چې خبرې کوي سیاست بیانوي فقیه چې خبرې کوي فقاهت بیانوي قرآن د رب کلام دی وګوره څنګه چې زما رب دی داسې کلام دی رب کریم دے قرآن کریم دے رب مجید دے قرآن مجید دے رب عزیز دے قرآن عزیز دے رب عظیم دے قرآن عظیم دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے محترم توجہ رب حفیظ قرآن محفوظ قرآن الفاظ محفوظ معنی محفوظ تشریح محفوظ تجوید محفوظ لہجہ محفوظ دا قرآن رموز محفوظ اسرار محفوظ قاعدہ محفوظ معنی محفوظ زبر محفوظ زیر محفوظ پیش محفوظ توجہ قرآن زبر پزے سوک زیر نشویلی زیر پزے سوک زبر نشویلی چاک دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے زیر پزے زبر ہوئے واو خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر اور زبر میں فرق نہیں لا سکتا پلب زیر اور زبر تباہ بربادشی وہ قرآن کی سب برک راوستنی قرآن کی سب برک راوستنی قرآن کی برک راوستنی توجہ دا طول دنیا خانانو تا او آیا ملکانانو تا او آیا نوابانو تا او آیا کل کائنات کی لوی دولت دا قرآن دی وائی لوی دولت
پېښور کې خو په خبرو باندې لاک ډاون نه دی لوی دولت دا چې کوم چپ د دې ته بل څه شی لوی دولت ښکاري چې شی دی ما ته مو وایه لوی دولت دا داسې دولت دی صدر سره صدارت قبر ته نه ځي وزیر سره وزارت قبر ته نه ځي خان سره خاني قبر ته نه ځي ملک سره ملکي قبر ته نه ځي نواب سره نوابي قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي قرآن والا سره به قرآن د پېښور یو خان وفات شوی الله دې وبخي 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وي تاسو داسې سوچ کې پرېوتې دوی وی چې دا قبر به مولوي صاحب کوم ځای اسد مولوي صاحب چې راوي کړو دا 5 کروڑ پیکج پکې پروت دی مال والا سره مال قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي دا به د قاري صاحب مولانا صاحب سره شیخ صاحب اجي صاحب سره نو پرېښي که قرآن د ده په جیب کې پروت و ځکه چې قبر ته څوک ځي د هغه جیبونه نه دا قرآن د قاري صاحب په داسې ځای کې پروت دی دلته نه د چا پلار نشو باسل توجه نن د مولا منشور قرآن دی د طالب منشور قرآن دی دستور قرآن آئین قرآن دی قرآن اور خبر ته به ایمان ځي مال قیمت دی که ایمان رښتیا ووایي لږ خو زر وایي مال قیمتي دی که ایمان عهدو والو عهده قیمتي ده که عقیده او زمونږ د پښتنو چې دا ته کښېنې او ذات زمونږ ذات ډېر قیمتي دی که ذات مصطفی بیا ولې ونه ویم د مال په حفاظت پوهېږي د موبایل په حفاظت پوهېږي پښتونه د ډیران د پټي دکان مارکیټ په حفاظت پوهېږي د خپل ذات په حفاظت پوهېږي ذات مصطفی په حفاظت ولې نه پوهېږي قرآن په حفاظت ولې نه پوهېږي شریعت په حفاظت ولې نه پوهېږي طریقت په حفاظت ولې نه پوهېږي ختم نبوت په حفاظت ولې نه پوهېږي ایمان وګټه قرآن وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه ډیران مه ګټه پلار نیکه اډوکې ګټم اډوکې نه ګټې ډیران ګټې پلار نیکه اډوکې ګټم ډیران ته خو د پلار نیکه اډوکې وې ځمکې ته او جایداد ته د پلار نیکه اډوکې وې ایمان ته چې شی وایي توجه پلار په نیکه زموږ د ټولو په شریکه دشمن شیطان دی څوک دی پوچت اواز دشمنو د چا خو پکې دوست نه دی دشمنو ایمان خرابوي ایمان وګټه قبر ته به قرآن ځي ایمان به ځي د توحید عقیده به قبر ته ځي د ختم نبوت عقیده عمل صالح ایمان به قبر ته توجه د دې ځای څه نوم دی څه شی سلطان آباد سبحان آباد والو زه چې په سبحان آباد کې مړ شم خښوی به مې هندوان خو نه یم څه سوځوی خو به مې نه توجه خښوی به مې خبرې کې خښوی به مې دا کومې کپړې مې اچولې دي سره مې خښوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به مې رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې توجه خیر د کمیس پرتوګ وباسه واسکټ راته پرېږدې دې سره مې خښوی ایجي صاحب قسم بالله زمونږ لباس کپړې مونږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان ځي